بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند احمد علي ما او دا ټیم کې د زړې مینې کومه عیدګاه چې ده په هغې کې یو موږ سره مولانا سید یوسف شاه حقاني صاحب موږ سره د دې ټیم کې مونځ شو د اختر ورځ د اول تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایو. د هغې نه پس دوی سره خبرې کوو او دوی موږ ته څه پیغام راکوي د قربانۍ حوالې سره د قربانۍ کومې څرمنې دي د هغې حوالې سره. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اوله د دې علاقې خلکو ته بیا ټول امت مسلمه ته په دې عظیم خوشحالۍ باندې مبارکباد وایم چې الله نن د خوشحالۍ ورځ په موږ باندې راوستله او بیا د دې ورځې اهمیت ضروري ګڼم چې بیانم چې هغه د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ هغه یو میسج او پیغام د دنیا ته چې دې وخت ټوله دنیا په نار نمرود باندې کې د هغې ګیراو د هغې کې سوځي، نو مسلمانان به هم د ابراهیم علیه السلام سنت ژوندي کوي او د دې نمرودیانو مقابله به کوي، د دې طاغوتیانو مقابله به کوي. خلکو نه عوامو نه هم دا درخواست ده چې تاسو د قربانۍ د څرمنې ادارو ته ورسوئ، مدرسو ته ورسوئ او د طلبای د علوم نبوت ته یې ورکئ. د هغې هغه او بالخصوص دارالعلوم حقانیې د هغې تعاون په دې علاقه باندې د هغې ملاتړ په دې علاقه باندې هغه ضروري ده. الله دې مونږ ټولو باندې مسلمانانو باندې بار بار داسې خوشحالیانې راوړي. مولانا صاحب زمونږ دا چینل په ټوله دنیا کې کتی شي، په کراچۍ کې داسې ادارې دي چې هغه د هغې تعلق د شیعه ګروپ سره دی او هغې د مسلمان د سني په نوم باندې د قربانۍ څرمنې چې دا غونډۍ دغې حوالې سره لږ مسلمانانو ته پکار ده چې هغه په دې کې لږ تحقیق کوي، هغه خلکو ته رسوي چې کوم خلک مستحق دي. د هر چا په نارو کې د هر چا په خبرو کې دې نه راځي او نه د هر چا باندې خپلې قربانۍ او خپلې څرمنې ضایع کوي. بعضې تنظیمونه دي چې هغه لګیا دي، هغه نه دیني تنظیمونه دي نه اسلامي تنظیمونه دي، هغه ډمتوب او هغه ته پروان ورکوي، نو هغې ته څرمنه ورکول دا بالکل ناجایزه ده او دا صحیح خبره نه ده. ټیک شي، مهرباني.